कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। د ټول ملک پرنګ په قبایلی ضلع باجوړ کې هم د ضلعي انتظامیه د سوري لاندې په مقبوضه کشمیر د هندوستان د غیر آئینی غیر انساني قبضې او د روان ظلم او جبر پر ضد په سول کالونی جرګه حال کې د یو دستوري تابعه کړې شوې وه چې پکې قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ په لوی کچ د سرکاري محکمو مشرانو ګډون کړي. دستوري ته د قبایلی مشر ملک شاهین وینا وه چې د اقوام متحده د قراردادونو پامالي او د کشمیریانو په حقوقو ډاکې پر ضد ټول قبایل یو دي او دا چې د کشمیر د ازادۍ پورې به قبایلی ولس د کشمیریانو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. ان شاء الله موږ کشمیری ولس ته دا ډاډ ورکوو. نن موږ د یوم جهتي کشمیر معنا وکړله. موږ کشمیری ولس ته دا ډاډ ورکوو چې دا قبایلي ولس هغه قبایلي ولس دی، دا هم د هغو خلکو بچي دي کوم کشمیر چې د کومو په قربانو باندې آزاد شوی دی. ان شاء الله په دې جدوجهد کې به موږ همیشه دپاره قبایلي ولس د کشمیري ورونو سره څنګ په څنګ ولاړ یو. هغه که د جګړې ډګر راځي، هغه که د اخلاقي مدد راځي، هغه که مالي مدد راځي، ان شاء الله موږ به د دې سره په دغه کې اوږه په اوږه څنګ په څنګ باندې ولاړ یو. د ډیپټي کمشنر باجوړ شاهد علي خان په مشرۍ کې د یو لاریون تابعه هم کړې شوې وه چې پکې د سکول هلکانو د کشمیر د ازادۍ او د هندوستان د ظلم او جبر پر ضد ناربازي هم وکړه. कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। د ډیپټي کمشنر باجوړ شاهد علي خان وینا ده چې د کشمیریانو سره انساني، اخلاقي، مالی او جاني قرباني ته تیار یو او دا چې عالمي قوتونو ته هم دغه پیغام دی چې مقبوضه کشمیر د پاکستان حصہ ده. موږ په دې فورم سره په دې وساتت سره موږ انټرنیشنل کمیونټي نه هم دا مطالبه کوو چې کوم سیکیورټي کونسل چې کوم آرټیکل 47 دی چې په کوم کې قرارداد پاس شوی چې د کشمیر فیصله به د هغو د استصوابي رایې مطابق کیږي، دا د منو ان امپلیمنټ شي، ځکه چې دا د یو دوو اټومي طاقتونو په منځ کې چې دی نو یو شخړه ده. موږ دا بھرپور مطالبه کوو د خپل کشمیریانو وروڼو سره څنګه چې مخکې زموږ قبایلي وروڼه ودرېدلي دي. انشاءالله مخکې هم موږ دا یاده کوو چې موږ د سره جاني، مالي، هر قسم قربانۍ ته تیار یو. د یوم یکجهتي په مناسبت سره د باجوړ قبایلي ولس همدغه یو پیغام دی چې د موجوده آزاد کشمیر پرنګ به دوی د مقبوضه کشمیر د ازادېدو لپاره د هیڅ قسم یو قربانۍ نه ډډه ونه کړي. زاهد جان، سون FM، خیبر پښتونخوا.